کورما ضلع د پښتنو کلتوري سیمه ده کوم چې مختلف زړه راښکونکي رسمونه لري. د اختر ورځ نه وړاندې د نورو رواجونو په شان خلک خپل لوڼو او خویندو ته د اختر ډالۍ ورکوي او دې ته په کورمېواله ژبه کې عید برخه ویلی شي کوم چې د کورمې یو پخوانی رواج دی. په دې عید برخه کې جوارو ګل، غونځخۍ، میټۍ، چرګان، انډې، پتاسې او نور سیزونه شامل وي. دین علاوه د اختر جامې، پیزار او نقدي پیسې په اختریزه ډالۍ برخه کې شامل وي. د خویندو او لوڼو لپاره د برخې جوړولو په غرض خلک ښار ته ځي چې جوارو ګل، پتاسې، ممپالي او ټاپیانې واخلي. د علاقې مشر پروفیسر سید جمیل کاظمي د عید برخې کلتوري خیز په اړه وویل چې دا د مینې او اتفاق نښه ده. دا د کلچر، د کلتور، د ثقافت یو حسین امتزاج دی. دا داسې اوقاتو باندې داسې میاشتو کې داسې ورځې دي او څه هغه کې هغه د اظهار کېږي او هغه دومره شدت وي دی کې چې چاته څه ته دا برخه ورکوې هغه یې دومره محبت سره مینې سره هغه انتظار کوي. هغه دا شی نه دی چې هغه کې څه ډېره لویه اساسه دی یا دولت دی یا چې دی، نه، هغه د مینې یو اظهار دی. وخت سره چې کله موږ وړو ما ته یاد دي شولو ګل، رنځورخۍ، ښایسته غوندې دسترخوان کې پیټوار کې داسې به ډالۍ جوړه کړه، ډالۍ به تله، دا ډالۍ به هر طرف ته خورېدلې، کلو کې، بازارو کې، دا به هر چا ته دا هغه ډېبرسله. او چې کله زه هغه شی ورسېدی هلته به د کور کې یو زبردست قسم سره انبساط، د خوښۍ یو اظهار کېدو، مینه کېدو، ډېر زیات به هغه شي سره یو ساکرډ، یو مقدس غوندې لطف هغه نه به اخیستی شو. مینه کورونه ځان سره نږدې کوي، یګانګت راولي، اتفاق راولي، هغه کورونه نورو سره طاقت خلي. نو ما خیال دی چې دا برخه ورکول څه دي داسې ټکې خو یو دی خو دې کې نور توانایي ډېره دی، دې کې خوشحالۍ ډېرې دي، دې کې ډېر لایف دی، دې کې لوی ښایست دی، دې کې ډېر میلاپ دی. د اختر د برخې رسم دپاره کورونو کې ځانګړی روایتي رومال ساتلی شي. میرمنې دغه رومال په خپلو لاسونو جوړوي او دا په خاص مراسمو او دستورو کې استعمالوي. دا روایتي رومال خاصه توګه د ودونو، کوژدنو او د اختر د برخې په موقع په کار وستلی شي. دغه رومال کله چې خویندو او د لوڼو د کور راستنیږي نو د ماشومانو لپاره وچه میوه، چاکلیټ او ټاپیانې ښودل شوي وي.